نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. دا سورة توبه لسم سپارا او لسم رکوع شروع کیږي په دې کې الله سبحانه وتعالى منافقانو او کفارو او ټول سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد حکم کړی دی. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام جاہد الکفار او جنگی گدی کفار سرا والمنافقین و منافقان سرا واغلظ علیہم او پسختے سر راشدیتا یعنی سختیو کدی سرا ومأواهم جہنم او زید دی جہنم دی و بئس المصیر او غدیر خراب زیده. درتا اللہ سبحانه وتعالی کفار سرا منافقان سرا د جنگ کولو حکم فرمایله دی. مفسرین و حضرات لیکلی دی چې کفار سرا خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم تر اخر وخت پورې جنگ کړو، خو د منافقانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ای سرا د توري جنگ نو کړي او باقی هغه ته مهلت ور کړو او دا هغه حال په خدای پاک باندې پرېخو او صریح چې بچا سګوناو کنو حد به بیا جاری کولو او الله پاک او فرمایل چې د دې ابدي او دایمي ځای چې کوم دی هغه جهنم دی. نو جهنم کې بردی ټکانه وی اول تک بدی جی چې د مرګ نه پس کله چې د تبوک د جنگ نه رسول پاک صلی الله علیه و وسلم واپس یو کا نو دغه وخت کې بیا د منافقان براتلو قسمونه به خوړه چې مونږ هوجي د خپل عذر د وجه نه پاتې شو، چا به ز بیماروم چا به ما کور کې سب بیماری وا کله نو سنا سے بهانه به کولا نو او قسمونه به خوړه. نو خاص طور منافقانو کفار خو ای خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عذر نو کولو، خو لیکن دا د منافقانو بیان دی. الله پاک فرمای یحلفون بالله قسمونه خریدي د الله سبحانه وتعالی د نوم ما قالو چې مونږ داسې سوینا نه کړی تاسو پسې اعلان کړي پټه پټه خبرې کولې رسول الله سلام پسې او صحابه پسې. ولقد قالوا كلمة الكفر او بشک چې ویلي و دای هغه کفر کلمه وکفروا بعد اسلامهم او دای منکران شوی دي پس د مسلمانانو، یعنی د ایمان راوړو خو لیکن ایمان د دې په زړونو کې کوڅوي نه دی، د زړه ایمان نه دی راوړي. نو یعنی بیا یو قسم دی کافران شو. دا داسې مثال شو. وهموا بما لم ينالوا او دای اراده کړی وا د یو کار لم ینالو
چې هغه د یو نه کړی شو. دغه څه کارو الله پاک هغه څه ته اشاره فرمایله. کله چې د جنگ تبوک نه واپس رسول الله سلام راتلو نو 12 کسان منافقانو چې هغه په دغه جنگ کې رسول الله سلام سره تللی ای خپلو کې سلاو که چې داسې کار دی چې موږ پر خپلو اسونو باندې لغه شو او دا ډیرې را روانه ده نو دې سره بخوا کې رسول الله سلام تیریږي نو موږ به د دې د هغه نه مخکې هلته ځان ورسو بس چې څنګه راشي نو دغه تک یو پې موږ एकदम حمله وکړو بس دی به چې کوم دی شهید کړو او چې کله دی شهید کړو بس بیا به موږ سبانه جوړه کړو چې وایي دا خو موږ تیر وتو چې دا جوړ څوک سړی دی نو د دې د وجې نه موږ په تیر وتو بانه به بیا وکړو او قسمونه خو د یار وخوړه نو دلته کې الله پاک وحی راولېږله رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې په دې لار مځه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره بدله کړه او داسې په بل طرف په هغه ځای نه تیر شو. نو دلته کې الله پاک ته اشاره فرمایي چې یعنی دوی د یو کار کسب کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کو قتل کو خو لیکن هغه کار یې ونه کړی شو. وما نقبوا الا ان اغناهم الله ورسوله او دا ټوله بدله ورځي چې ورکړي الله پاک دولت دیتا او دا رسول په مال غنیمت کې پوره حصہ غشتا او دوی ډېر بال بچم لرلو او ډېر مالداران هم پکې نو دغه خپل مال دولت او بال بچ دی په ګومنډ کې اچولی دي من فضله د خپل فضل نه یعنی الله پاک دی لار سور کړی فإن يتوبوا ګور الله پاک بیا غفور رحیم دی بیا فرمایي ورته که چې دی توبه وستا یکو خیر لهم نو دا بل دی د پاره ډیره غوره وي او حق به دا خبره به دی د پاره ډیره خشي کو اوس هم توبه وستنو او خپل اسلام باندې ټینګ شو د ځلنه د حسد بغض کینا د رسول الله سلام او د مسلمانانو وستا او په الله او په آخرت باندې په صحیح معنی کې ایمان راوړو نو دا بل دی د پاره ډیره بهتره وي په دنیا کې او په آخرت کې. وإن يتولوا او که چر دی روګردانی کو پر خپل روش باندې پر خپل عادتونو باندې قائم پاتې شو يعذبهم الله عذابا الیما نو عذاب ورکی الله پاک دیده ډیر سخت دردناک عذاب ورکی فی الدنیا والآخرة په دنیا کې او په آخرت کې وما لهم فی الارض من ولی ولا نصير او نبوی په ټول ازمکه کې ردی څوک مددگار او حمایتي نه بل دای څوک حمایت کولو والا بیا ملوشي او نه بل دای څوک مدد والا ملوشي هیڅوک بل دای مدد نشي کولی او بعض خلک دای کې داسې دي ومنهم من عاهد الله بعضی په دې کې داسې دي چې وعده کړی و الله سبحانه وتعالى لئن آتانا من فضله که چررا کو مونتا الله پاک د خپل فضل نا لنصدقنا نمون به ضرور د اغیر خیرات کو ولنکونن من الصالحین او مونږ به شو ډیر نیکان. دای کیو ثعلبنو به یو سړیو اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغو او ورته چې ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک مالدار کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د مالدارۍ سوال سره کې د خدای بنده ما زما زندگی ته وګوره ته داسې زندگی ستا خوښه نه ده چې لکه زما غوندې خپل وخت تېر کړي او په آخرت کې تا ته ډېر لوی یعنی صله میلاو شي او آخرت کې ته ډېر لوی مقام میلاو شي. نو هغه غلی شو واپس لاړو بیا راغو یو څو ورځې پس او بیا رسول الله سلام ته چې یاره ما ته چې دعا وکړه چې زه مالدار شم او چې ماله خدای پاک دولت ډېر راکړي. نو دغه شانتې ورته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته زما زندګۍ غوندې زندګي اختیار کړه الله پاک ته په دې باندې صبر وکړه په دې خپله غریبۍ نو دا به تاله ښایي
بیا یو څو ورځې غیب بیا راغو بیا یې ورته چې یاره ما ته دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه چې یا الله تعالی د په مال کې برکت واچوي په مال هر کې برکت واچوي نو ته خو دا وایي چې زه مالدار شم ګوره د الله پاک فرمایي ومنهم من عاهد الله او د دوی کې یو کس هغه دی چې وعده کړی والا ان اعطانا من فضله که چې مال الله پاک خپل فضل نه راکو یعنی مال دولت راکو لنصدقنا نو زه به ضرور صدقې او خیراتونه به ډېر کوم ولنکونن من الصالحین او بیا به د نیکانو خلکو نشم صالح بنده به جوړ شم نو دا وعده ته خو وکړه او رسول الله سلام ورته آخر دعا وکړه چې دعا یې ورته وکړه دا یې دومره برکت و چې په یو کال کې دنده د ده ګړي بیزې دومره ډېرې شو چې په مدینه منوره کې بیا په هغه خپل کور کې نه راتلو انګړ پې تنګ شو نو د مدینې منورې نه بار یو ځای او کلاو هغې ته لاړو او هغې کې شپول راتاو کو په هغې کې ګړي بیزې او دا ټول مال یې پکې واچولو وروسته نو د اوښان هم سیوا کېده او ګړي بیزې هم سیوا کېدې چې یو کال نیم څه ورځې تېرې شروع نه بس هغې کې برکت خدای پاک نبي صلی الله علیه وسلم دعا وه او دومره ډېرې شو چې دی لاړو بیا هغه ځای پې تنګ شو نو یو ځنګل ته لاړو او ورته یې څه ډېره لویه احاطه راټینګه کړه پخوا خو د ځمکو دومره ځای نه و که نه دا ستاسو دا میره را کومه کالوني چې پکې جوړه ده یا دغه دوی باندې چا څه کوله نو دلته داسې حالات نو هغه چې هغه لاړو نو هلته یې ډېره ځمکه راګیره کړه او هغې چې راګیره یې کړه نو په هغې کې ډېر زیات د ده مال ډېر شو په دې کې د زکات حکم راغو چې د زکات حکم راغو نو رسول پاک صلی الله علیه و وسلم دته دوه صحابه ولېږل چې لاړ شي او د ثعلبه نه زکات راوړئ چې ته دا خپلې ګېډې بیزې دې مونږ ته پیش کړه چې په دې باندې څومره زکات جوړېږي نو چې مونږ دا زکات فرض شوی دی رسول او یو بل سره هغه هلته خوا کې هغه سره بل یو کس اوسېدو مسلمانو هغه پسې مو لېږل ثعلبه نه چې ورغلو ثعلبه چې رسول الله سلام ورته چټ لیکلو چې دومره ګړو بیزو باندې بیا یو چیلی ده د کال بچی دی دغه شانتې چې د دې نه زیات شو سل شو نو بیا دومره دي بیا 200 شو بیا دومره دي بیا 300 شو بیا دومره دي پورې ترتیب ورته لیکل دغه شانتې د اوښانو نصاب د ټولو څیزونو هغه صحابه له نصاب لیکلو چې د دې مطابق وس د ټولو خلکو نه به یعنی زکات راغون کوي چې دله ورغلو ده ورته دا خو جزیه ده که دا څه دي دا ټکس دی چې دا اوس نوی لا کار پکې شروع شو بیا چې سوچ وکړو چې دا مې سره خولې نه وګړول نو بیا ورته یې ښځه تاسو لاړ شئ هغه بل سړي له ورشئ او زه لږ سوچ بچار کوم بیا تاسو ته واپس یې کې په ما باندې راشئ بل له چې ورغه دومره زبردست سړی و هغه اخلاص والا مسلمان سړی و هغه له چې ورغه نو هغه ورته ټول مال خپل مخکې کو او د ټول نه هغه غوره مال یې راغون کو ورته یې چې دا یوسئ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه منې کړي چې تاسو به د چا نه غوره شی نه راوچتوئ چېرې د سر شی ترې اوچت کوي او هغه دغه ورته پرې ګډ وډ به راولئ چې یو د سر والی بل به ښکته والی بل به منځه والی داسې یعنی پورا حساب سره کمزورې تکړه ټول به پکې راوړي هغه ورته چې نه وایي زه چې الله له ورکوم نو زه به ښه شی ورکوم ای ورته یاره دا مونږ نه شو اخیستی مونږ ته به رسول الله سلام غوسه شي چې تاسو د هغه نه ولې داسې او ورته زه د سره ځمه چې لاړو نو هلته کې رسول الله صلوات والسلام ته دغه پیش کو نو هغه ورته چې تا باندې خو کېږي هغه چې کوم درته زما صحابه ویلي دي ما دوی ته دا خبره کړې ده چې د چا نه غوره مال ټول مه راوړئ او میانه روی سره ته ټول راوړئ نو هغه ورته چې یاره زه چې په خپله خوښه ورکوم چې الله زما دا شی قبول کړي زما او په آخرت کې دا پکارېږي نو هغې سره دوی څه چلو کړو چې رسول الله سلام ورته برکت دعا وکړو هغه هغې ته بیا قبول کړو چې ښځه ټیک شو ته په خپله مرضی ورکوې بیا صحیح ده او بیا هغه پسې ولېږل چې زه ورشئ هغه ته چې واپسۍ کې راشئ تاسو بیا
چې هغه پس بیا لاړو بیا ورته وی دا مړه څه ټیکس ته کې جزیه ده که دا څه شی دی چې دا دومره تاسو بیا بس تاسو بیا راشي بیا به زه دغه وکړم. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا افسوس پر کې یا ثعلبا یا ویلک ثعلبا یا ویلک ثعلبا اے هلاک شو ثعلبا اے ثعلبا هلاک شو دیو فرمایل. او د دې نه پس بیا چې کله هغه ته پته ولګېده چې تا ته رسول الله سلام به دعا کړې ده زر پیش او راغو او چا ورته خبر ولېږلو چې دغه شانتي کار شوی دی رسول الله سلام د ناګواره بیا زر ګډې بيزې راوستې چې رجی دا والی او دا غره او دا قبول کوي او پلان کوي. رسول الله سلام ورته وی ما ته الله په حکم کړی بس وستانه راشي نه اخلم مزه سمبالو دغه شانتي واپس لاړو. ډیر مینت یو کو صحابه ته ویل چې خدای پاک منی کړی نو بیا سو هغه دا شکارو کو چې واپس لاړو. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په وخت کې هغه زکات وروړو هغه ورته نه نو استا زکات رسول الله سلام نه راغشته وي زه به سوالم. بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی په زمانہ کې هغه لاړو وي زکات والا وي نه استا زکات نه ده بلکې چې خدای منی کړی. د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ له عمر او هغه مالغشتو داغه په وخت کې بیا مړم شو. نو دا هغه ذکر الله پاک فرمایي چې دغه قسمونه خوړ او وی چې ما ته مال دولت ملو شي نو زه به نیک شمه او زه به الله په نوم ډیر ورکړې کومه او صدا حال له فلما آتاهم من فضله کله چې موږ ورکو د خپل فضل نزله یعنی الله پاک وایي چې کله موږ دوی ته خپل فضل ورکو بخلوا به نو دوی بخیلی شروع کی په هغې کې وتولوا او بیا واپس وګرځي وهم معرضون د خپل خبرې نه دوی اعراض کوونکي شي خپله خبره بیا نه پوره کوي. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم نو د هغې اثر پرېوتو هغه نفاق د دوی په دې زړونو کې هغه اثرات پرېوتو الى یوم یلقونه تر هغې ورځې پورې چې دوی به کومه ورځ باندې ملاویږي مونږ سره نو یو خو چې مړ شي نو مونږ سره به ملاویږي نو تر د مرګه پورې به یعنې دوی ته توبه نصیب نه شي د دې دا مراد دی. او بل دا چې دوی به پر خپلو حرکتونو کې دغه شانتې مري او بیا په ورځ د قیامت به الله مخې ته چې کله راځي نو مختورن به راځي. بما اخلف الله ځکه په سبب د دې چې دوی خلاف وکړ د الله سبحانه وتعالی ما وعدوه او کومې وعدې چې دوی کړې وو ما کانوا یکذبون او په دې وجه باندې چې دا دروغجن وو وعدې خپلې رښتیا نه کړي د دروغ خبرې کړې قسمونه خوړلي چې دا به کوم ما به هغه به کوم. نو الله پاک مخکې فرمایي علم یعلمو آیا دوی په دې خبره نه پوهېږي ان الله چې الله سبحانه وتعالی یعلم سرهم هغه ته خبر دی د هر هغه پټ څیزونو یعنی کله سړي پر زړه کې او په دماغو کې یو خبره تېرېږي نو الله ته پته ده ونجواهم او دوی چې کومې پټې مشورې کوي وان الله علام الغیوب او الله سبحانه وتعالی ته پته ده هغه خو د پټو خبرو او د پټو د سینو رازونو باندې خبردار دی. الله پاک فرمایي الذين يلمزون المتطوعين هغه کسان چې تانی ورکوي مسلمانانو ته من المؤمنین فی الصدقات مؤمنانو ته په خیرات ورکولو کې دا بس چلو شو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اعلان وکړو چې یاره سره جمع کوي یا به یو غریب سړی راغو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعلان وکړو چې یاره ده لپاره څه لږ راجمع کوي دا غریب سړی دی چې ده پسې وشي. نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تازه دغه نو په هغې کې به داسې کار وشو چې صحابه به غریبانان هغه مزدورکار خلک و هغې خو به د ورځې دیاړي وکړه مثال نن سبا 600 روپۍ دیاړي ده
نو ایله په هغه چې چینی او غوړي په والی دغه والی اوس لګي 50 روپیا ور سره بچي دا نو په هغه وخت کې باغی خو پیسې میسي خو دومره ډېر نه وي دا سیزونه کجوري بچا کاروي چا کرب غنمو چا کرب وربشي چا کرب سو هغه به جوله کې واچولې او به وړي څنګه چې زمو په خوا به جوله کې به سیزونه وړل نو یو صحابي راغلو هغه داسې یو دوله په کجوري وړي نو دلته منافقان ناس څنګه یاره نو د دې څه ضرورت خو چې په خپل درک نه لګي نو دا دونه په دې باندې باندې سو شي بل را واغې او تیله چې کوم دنو راډکه کړي و ډېر خوري کجوراو پوره یو بوره راوړه وې د تا وګوره دې ځان پکې لا خي نو یعنی نه ته غریب خلاصې دو نه ته امیر خلاصې دو دا داس ظالمانو دا منافقان نو الله پاک فرمایي چې الذين يلمزون المتطوعين آکسان چې طعن کوي یعنی خبرې کوي هغه مسلمانانو پسې من المؤمنین چې څوک په کلاو سره باندې د الله په نوم باندې ورکوي نه پسې خبرې کوي په صدقات په خیرات کې والذین لا یجدون او هغه کسان چې نمومي الا جهدهم مگر په خپل مهنت باندې سلګ غونټ شي جمع کړی وي خو رسول الله سلام اعلان وکي هغه خپل لګونت شیم راوالیو هغه وروړي فیسخرون منهم نو دی بیا خنداګانې کوي هغه پوره سخر الله منهم نو الله سبحانه وتعالى دی باندې خندا کوي چې دی دا کوم عمل کوي ځان د جهنم مستحق جوړي خو دی پیږي نه د خلونه چې کوم بکواس وباسي د دې د وجنا الله پاک فرمایي ولهم عذاب الیم او د دې لپاره به عذاب دردناک وي او بیا الله پاک رسول الله سلام ته فرمایي استغفر لهم که چېرته د دې لپاره بخشش وغواړي او لا تستغفر لهم یا د دې لپاره بخشش ونغواړي ان تستغفر لهم 70 مره او که چېرته د دې لپاره او یا پیر استغفار وې بخشش وغواړي نو الله پاک څه فرمایي فلن يغفر الله لهم الله پاک به هرگز معاف نکړي دی لره دا داسې خلک دی په زړونو کې منافقت دی کته دی لپاره ډېر بخشش وغواړي کنه دا فرمایي چې داسې کار وشو چې عبد الله ابن ابي ابن زلول منافق وفات شو نو داغه یو ځای چې هغه مسلمانو هغه صحیح مسلمانو رسول الله سلام لراغو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د خپل قرطه مبارک لري راکا او چې دا زه خپل پلار ته واچوم چې دې د وجه خدای پاک زړه عذاب لري کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای غزوی نه خپکولو کنه خو ډېر رحیم کریم ذاتو مهربان ذاتو نو هغه ول خپل قرطه وستوري کوله ورته دا خبره ونه کچې دنه خو ډېر مسلمانانو ته تکلیف رسیدل دا خو ډېر منافق او یا داسې راسي ولی چې زوی مسلمانو چې زبرت تکلیف ورسي خپل قرطه ولا ورکه وای چول ورته او بیا دا هغه جنازي کې شریکېدو لته چې الله سبحانه وتعالى دا آیاتونه راولېګل چې یو خو دې د پاره استغفار وغواړه او بل د دې په جنازه کې هم نه شریکېږي نو درته کې الله پاک هغه طرف ته اشاره فرمایي چې دا یعنی ته د دې لپاره استغفار غواړي او کنه غواړي او کړته د دې لپاره او یا په استغفار غواړي خو الله پاک دې هرگز نه بخي اولی نه بخي الله پاک وجم بیانوي ذالک بانهم دا په دی وجه کفرو چې دی کفر کړی دی په ځکه کفر پروت بالله ورسوله دا الله او د رسول کفر دی نه الله د زړه نه مني نه دا پیغمبر د زړه نه مني والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله سبحانه وتعالى لار نخي هدايت نکي قوم نافرمانه تا چې څوک نافرمانی کوي
پزړه کې حسد بغض پروتي الله پاغه څه کوي هغه ته بس لار څوخي پرېږده چې هم دغه شانتي ګرځي او بس یو پیرب ولا مرګ راشي چېرته به مړ شي او بس بیا به په کنده کې ور واچوي او جهنم کنډې ته به لاړ شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. که دې په معنا او په مفهوم کې په دې کې موږ نه څه غلطي وي کمې زیاتې شي معافي راته وکړي او یا الله موږ نه که څه ګناهونه شي د هغې معافي راته وکړي. موږ نه هغه کارونه وارد چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په موږ کې په کورونو اسپتالونو کې څومره یا الله بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه نه خلاص کړي. یا الله د چا څه شرعي حاجات دي د خپل غیبي خزانو نه ورته پوره کړي. د حق والا د رزق فراغ سبب د ټولو مؤمنانو سبب په خپل کور کړي وطن باندې وکړي. په آخر کې ودا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.